ګرانو کتونکو کاشغر خوراک محل دی او زه فراز احمد او دلته کاشغر خوراک محل جګلوټ ګورو کې زموږ دا سیټ اپ دی جی او تاسو ته هرکلی وایو جی چې تاسو هونزه ته راځئ عطاباد جیل طرف ته ځئ سوس طرف ته ځئ چاینا بارډر طرف ته نو په جګلوټ ګورو کې زموږ دا ځای دی کاشغر خوراک محل شینواري سنټر اینډ ګیسټ هاوس نو تاسو هر کله راتلی شئ موږ له د خدمت موقع راکولی شئ. السلام علیکم ملګرو مینوالو ټولو ته دلی دلی سلامونه ټولو ته زما سلام دې ورسیږي ملګرو سید الرحمن صاحب راغلی دی د سید الرحمن صاحب ډېر ښایسته چینل دستک چینل چې کوم دی جندول دا چلی او ډېر یو ښه ملګری دی تکړه ملګری دی باخبره ملګری دی او ښه باعزته انسان دی نو تاسو ټولو ته زموږ دا عرض دی چې تاسو هم راشئ دې علاقې ته لکه څنګه چې سید الرحمن صاحب زمونږ تسلی لم راغی علاقه یې مو لیدله او هم ګرځېد را هم ګرځېدو نو تاسو ته هم زمونږ وینا ده چې راشئ انجایمنټ وکئ وګرځئ را وګرځئ څنګه چې دی راغی دغسې تاسو هم راشئ ډېر ښه ښایسته ښایسته مقامات دي ډېر ښایسته ښایسته د سیر و تفریح ځایونه دي د یو بل څه انجایمنټ دی همدا هم چې کوم دی نه مطلب وکئ او زموږ خو مسافري ده ټول عمر هسې هم دلته چې کوم دی مسافر یو خو ستاسو راتلنه زموږ دپاره به د خوشحالۍ نه ډکي دا به د فخر نه ډکي تاسو راشئ دلته زموږ علاقې ته وګرځئ را وګرځئ او سیر سپاټه وکئ زموږ میلمانه شئ لکه څنګه چې سید الرحمن صاحب په موږ باندې غټ احسان کړی دی چې دی راغلی دی دلته راغی موږ یې خوشحاله کړلو موږ یې په حوصله کې کړلو زموږ څه باره را وګرځېدو او انجایمنټ له راسره راغلی دی تاسو هم راشئ د خیره سه وګرځئ را وګرځئ ډېر یو ښایسته او پرسکونه ماحول دی 2 ورځې ژوند دی ښه په خندا ښه په خوشحالۍ او ښه په عزت سره یو بل څه تېر کوي دا اوس ګورئ ماشاءالله ملګري چې کوم دی په خدمت باندې لګیا دي او هغه خپله کاروایي چې کوم دی نو هغه شروع کړې ده فضل مولا به یې لګیا دی او غوښه چې کوم دی نو دغه کوي صفا کوي د هغې نه علاوه چې کوم تاج محمد بای دی او اقبال بای ماشاءالله اقبال بای ډېر یو اکټیو سړی دی ډېر زبردست انسان دی او ډېرې منډې تړلې والې زمونږ یې ډېر زیات خدمت وکړو او د هغې سره چې کوم دی نو زمونږ زوار د څه تعارف محتاج نه دی حاجي ابراهیم خدای به په دې خپل صداقت باندې بخي او الله دې ولې صحت کامله ورکړي ډېر یو زبردست انسان دی لیاقت به د الله په خوشحاله لري ماشاءالله او بس دا زمونږ د مشران دي د کلي علاقې د ډېر وخت نه چې کوم دی نو په دې ګلګت کې خپل استوګ نه کوي خپل کاروبار کوي او کله نه کله چې کوم دی نو په چکر باندې راوځي دا نننی کوم پروګرام چې دی نو دا خصوصي زما لپاره کړی الله پاک دې د دې په عمر کې خیر او برکت واچوي نور یاران چې کوم دی نو هلته ناست دي په خپل دغه کې مصروفه دي دا د سعید حاجي صاحب لپاره دا پروګرام دی دا د سعید حاجي صاحب ډېره مهرباني الله دې خوشحاله ډېره موده بعد رالمه پیش شو 2 میاشتې بعد زه رالمه پیش زه لږ بیمار شوم ما ته هم خصوصي دعاګانې الله پاک دله صحت درکړي انشاءالله چې کله د یارانو دوستانو په دعا کې که نه نو همیشه دپاره به چې کوم دی خوشحالي او دا مرضونه پتونه دا د الله پاک یو ازمایش دی دا خامخا په انسان باندې راځي الله دې زمونږ دغه شانتي اتفاق لري امین 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 سعید بھائی زمونږ چې دی ملګری دی او د وخت تعلق هم دی ورسره او موږ رالو ته کې موږ چې دا هم خوشحاله شي او موږ هم خوشحاله ډېره موده بعد الله دې خوشحاله وي چې موږ ټیم راکړو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني دا ګورئ دا مشرات په خپل خلاص باندې لګیا دی او په محبت باندې لګیا دی الله پاک دې د دیو د عزت هم همیشه دپاره برقرار وساتي او الله پاک دې د دیو په عمر کې خیر او برکت واچوي دلته یاران موجود دي خو بهرحال د شیخ ریاض د توجه خرابېږي نه خو بهرحال یو 2-3 خبرې اترې کوم ورسره وکړې جو ښه وي شیخه ستاسو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ او کار دې شروع کړی دی په دې کې هم خلل پرې وځي ځکه چې د ثواب کار دی خو خدای به دې په خپل صداقت بخي څه وایې ډېره مهرباني یاره ستاسو د مېلمستیا موږ ته ګران یې ډېر د زړه نه د زړه د کومې نه راته ګران ښه سړی د دې علاقې زموږ د علاقې چې کوم دی نو د اصلاح کارونه ډېر ښه په طریقه باندې کوي او رپورټونه هم دې موږ ګورو په دې مسافرۍ کې او حقیقت ده چې یو دروند سړی د دروند خاندان سړی او موږ ویل چې یاره نننۍ ورځ تاله درکو
مهرباني او نننۍ ورځ موږ تاره درکړې ده بالکل او ستا میلمستیا را دې وړو څه سیسټم د پخلي مخلي هم کړی دی او دلته راغلي ګورو جګلوټ ته نو دا نور ملګري هم دي صدر صاحب هم دی او د ټولو چې کوم دی ابراهیم زموږ سره اپریشن یې کړی دی په دې ناجوړه وجود ستا لپاره راغلی ډېره مهرباني موږ یاره ته په موږ ډېر ګران او درونی نو موږ چې نننۍ ورځ تاره درکړو ریاض بھائی ستا ډېره مهرباني ده د نورو ملګرو سره به هم مختصر خبره کوو خیر دی خو په دې اوسني دور کې دا راته ووایه صدر صاحب خلکو سره خو ټیم نه وي که نه هر سړی مادي دور دی هر سړی په دور دوب کې دی تاسو دا وخت څنګه وباسئ او چې دا وخت وباسئ نو څومره پرې خوشحاله یي یاره شکریه ستاسو چینلو داسې خبره ده چې وخت ایستل واقع ډېر ګران کار دی اوس هم یقین وکړه چې موږ ته یوه جرګه هم پرته وه خو د شیخ ویل چې یاره ما دې سړي له ټیم ورکړی دی سیدالرحمن صاحب لا او ځو نو بیا زموږ پروګرام نل ترته چې موږ ول دې دا بوځو نل ترته خو چونکې زموږ سره د ابراهیم اپریشن کړی نو ابراهیم چې کوم دی دغه هایټ باندې نه شو تللی نو د دې د لاسه موږ جنګلوټ ته رالو د دې جنګلوټ خپله ډېره زیاته ښکلا ده ډېر ښایسته ځای دی او لنډ هم دی د ګلګت ته نو دلته رالو او ستاسو یو جهان مننه هوارې ته رالی هوارې ته رالو د دې ابراهیم په وجه باندې او خصوصي صحیح شو ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ګلزار صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مهرباني شکریه ادا کوم څه به ویل دې خوشحالۍ په موقع مهرباني تاسو راغلی استئ میلمه چې خوشحاله شي او زمونږ د دې ګلګت کوم چې دی ښکلا تاسو وینئ او نور ملګري هم د علاقې دا ځایونه ویني تاسو به میډیا سره تاسو باندې خبر شي او دې ځایونو ته رای چکر راولګئ نو ډېره زیات ښه به نو دا اوس تاسو ګورئ دا د دمبوخت لپاره پروګرام سیټینګ وشو او الله دې خیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم ګورو چې دمبوخ څنګه جوړیږي انشاءالله د الله په حکم سره ځکه چې په محبت او په پیار محبت باندې یو کار وشي نو په هغه کې لازمي طور باندې اخلاص چې پکې وي نو ذایقه خو بیا خود به خود په خپله باندې راځي او د نن یو دوه ورځې مخکې چې کوم دی تاج محمد راماندې هم د بوخ خوړلی و د هغې هم یو لاجواب و او زه بس بهرحال الله پاک دې همیشه لپاره موږ ته په ښو باندې لري او الله دې دې دا قرباني قبوله کړي نو انشاءالله چې پروګرام تاسو ته ښه و ښه څنګه چلې لکه ښه برابر شکر دی تاسو په خدمت کې مونږ دا ټیشو راوړی دی خوشحاله او نور هم څه وړوکي غټ خدمت یې زمونږ لایق نو تاسو مونږ ته ویلی شئ زمونږ میلمه او زمونږ پروګرامونه ګورئ که نه بالکل ستاسو دستک والو مونږ ډېر پروګرامونه کتلی دي او ډېر خوښ شوي دي تاسو ډېر ښه پیغام هم پښتونو له راکړی دی زمونږ ورونو له او ستاسو مهرباني او د کوم ځای تاسو د داسې چلیږي خدای وکړي تاسو د کوم ځای مونږ د اصل یو د سوات یو اسې مانسرې بفې کې مونږ پاتې شوي ډېر یو ټیک دی جواز ګلګت کې زمونږ رهایش دی دا راته ووایه چې دلته ټورسټ راځي نور خلک دلته که نه مونږ سره دلته فارنر هم راځي چاینیز هم راځي ټورسټ هم راځي پنجابیان ملګري رونه هم راځي او ماشاءالله سیزن زمونږ ډېر دلته ښکلی سیزن د دې کلي علاقې په حواله سره څه وایي د دې ښایست په حواله سره څه وایي تاثرات یې څه دا داسې دی چې پهاړي علاقه ده او دې علاقې کې دا د پر امن خلک پاتې کېږي او دلته یو رواج خپل رواجونه دي خپل یو د دو زوړ رواجونه کم چې دو خلک کوي او وس چې په یخنۍ چې څنګه راځي د دو یو بزم هغه دا خلک دلته بیا بزم یو فنکشن کوي او تقریب کوي او ماشاءالله ډېر قدیمي ښکلې علاقه ده دا جیل ته چې کوم خلک ځي که نه په عتابات جیل ته بالکل نو هغه خلک دلته سټی کوي څه وخته پورې بالکل دې هوټل نه چې مخکې ځئ تاسو له به هر 10-15 منټ پس به پوینټ به ملاویږي ویو به ملاویږي او داسې رکپوشي دی بره نګر ویلی ده هونزه ویلی ده او سوس پورې خنجراب ټاپ پورې ستاسو پوینټ دی او دلته خلکو له کوم سهولتونه ورکوئ تاسو دلته خلکو له دا سهولت دی کې مونږ دلته دا د خوراک څښاک د رهایش دا سهولتونه شته څنګه چې پښتانو خلکو له مونږ دا سهولت ورکړی کې وروره چې وس پښتانه خلک مونږ سره دلته راځي نو هغو لپاره مونږ دلته خوراک د هغو والا کیمپینګ شي کولی او کیمپینګ هم کولی شي خوراک هم زمونږ د هغو خپل خوراک مونږ پخوو دلته ښکلې خوراکي
نمکین روشي مونږ سره دال ماشي چھولۍ مکس سبزي چکن قورمه کړهایي چکن مټني شنواري مونږ سره د منتو مونږ وخورو دا هم ډېر او مزیدار جی او لکمن دی منتو پلاو ډوډو شوکش او دا ټول شیزونه دلته پخیږي دابنجي دا بیا د کاشګر یو ډش دی دابنجي ورته وایي دابنجي مونږ بیا دلته پخو ډېر شوق سره خلک خوري خلک یې شوق سره خوري دمپوخ ته زمونږ دمپوخ خو زموږ د علاقو دغه دی که نه خو د دې ځای کې مقامي چې کوم خوراکونه دي هغه په خلکو باندې کوئ هغه چې مقامي خوراکونه مونږ په خلکو کوو هغه کې ډوډو دی شوکش دی او پکې داسې د دو یو نسالو غوښه وي هغه به هم پخو راکوو او د دو ډېر خوراکونه دي داسې جي او ښکلې خوراکونه دي مونږ هم پوهېږو نه او نومونه نه راځي خوړلي دي صحیح په اخره کې څه پیغام ورکوي دی خلکو ته ما خو خلکو ته دا پیغام دی جي که پر امن زندگی او صاف سوتره زندگی د بسر کوي او دا ده کې خپل ماشومانانو ته تعلیم او مخکې د مستقبل لپاره لږ سوچ کوي او یو ځل دلته راتلل پکار دي او یو ځل دلته وزټ وکړئ کې هر حال کې راتلل دا زیږه چا نه دی کتلې نو هغه به غرونه نه کتلې صحیح ده د دې ځای خاص نوم څه دی د دې زیږه خاص نوم د ګلګیت نه د 50 کیلومتر مخکې د دې نوم د جی ګورو جګلوډ ده ګورو جګلوډ جی صحیح ده دا دیتا اول مخکې زوړ خلکو وی جګلوډ ګورو واس دا کته کلی د ګورو او دا بره یو نظر وکړي دا بره جګلوډ ده د شاته ډېر غټ یو غټ علاقه ده آبادي ډېر زیاته ډېر آبادي ده او دینه روډ هم وښکلی دی دا روډ هم بالکل دا روډ دغه ځای کې موږ ته ښکاري ګورئ دا روډ دی ښه ګوره دا روډ تاسو ګورئ دلته شپې ګاډي چلیږي نو خلک وایي یاره داسې چل دی ټیک ټیک ځکه چې هغه خو بیخي دا ګورو کې مونږ ولاړ د دې نه خو هم بیا ډېر آبادي ده که نه ټیک جګلوډ ګورو کمباین صحیح ده صحیح ټیک شو ډېره مهرباني خوشحاله اوس ماشاءالله ګوره باندې دغه چای پکې جوړ شو ښه دا د کوټې والا چای او هوټل والا دا پهلا هوټل اکثر که تاسو خیال کړئ اکثر هم که خیال کړئ په دا ټرکونو والا چې کمی که نه نو دا هغه چای جوړ کړی دی ماشاءالله د کټیخ پتې نه وځي او لیاقت حاجي صاحب چې کوم دی نو دغه په بارانه پسې پټی ګرځئ په بارانه پسې پټی ګرځئ مطلب ده څه وایي لیندې راوړې د ښکارې مو کو او بله واورئ وایي له سار په ازانه کې مې بله ټپه واورئ دا چې کوم دی نو دغه د تاج محمد دی تاج محمد ته شوګر مسله ده او دا زلوبۍ خوري وایي دا شوګر ته هېڅ څه نه وایي نو تاسو وځو او دا ابراهیم حاجي دی ابراهیم حاجي ته زه داسې وایم چې ته راځه همیشه لپاره زما د کیمرې د موبایل د لاندې راځه د مرګ او ژوند څه پته نه لګي وایي ما یو ځل قبر پلته والی دی نو تاسو داسې مسلمانان به وینئ چې مرګ هم نه مني خو زه به هر حال الله دې په ځوانۍ کې خیر او برکت واچوي او ماشاءالله بارک الله ګیره مې سپینه شوې ده خو بیا هم د هغې باوجود هغه ګیره ښه برابر نه پرېږدي که نه او دغه یاران په خپل دغه کې مصروفه دي خو زه به هر انټرټینمنټ دی آخري وخت دی ماښام ته نږدې یو او دا چې کوم دی ګلزار حاجي صاحب دی ګلزار حاجي صاحب هم ماشاءالله دغه د ښایسته زبردسته چای شوی دی او چای داسې چې دا د ده په ډیمانډ باندې چې د کټیخ پتې نه وځي نو بالکل دا تاسو ګورئ دا ګوره چې کوم هغه چای دی کلی دی ښه او ماشاءالله دمپوخ د شیبر کې د کټي پتې نه خیږي او ماشاءالله دمپوخ هم ډېر مزه پخ کلی و او چای هم ډېر زبردسته پخ کلی و دا ځکه چې اخلاص پکې دی بس الله دې مونږ ټول د غمونو آفتونو مصیبتونو نه وساتي او همیشه دې الله پاک مونږ او تاسو په اتفاق او په اتحاد سره لري ډېره مهرباني ده الله په امان